یو مسلمان بندوي چې زما حافظه ډیره کمزور ده، یو خبرم راته نه یادېږي، او کله کله داسې وشي چې کور کې راته سیزونه وسونه یاد کې او چې بازار ته لاړ شم رانه هېر، او بل دا دی چې یاره زما سینه کولاویږي نه، او دریم دا دی چې سبق ویم ژبه مې اونخلي. نو دا درې واړه د سینې کولاوېدل او د قرنګ د ژبې د لکنت ختمېدل او د قشان د حافظې د کمزوري ختمېدل. نو حافظه مې وی کمزورې ده، حافظه مې څه ده؟ کمزورې ده، چې دا مضبوطه شي او خبره راته یادې پاتې کېږي. نو هغه دې همیشه چې کله ماسخوتن مونځ وکړي، سنت هم وکړي، وتر واجب هم وکړي، نو بیا د قبلې ته مخ کړي او 21 ځل دې سورت کوثر وی د بسم الله سره. یو هفته ته مسلسل وای تا ته بخپله پته ولګي، نو چې پته درته ولګي نو بیا ستا زړه دا نه غواړي چې زه دا پرېږدم، بیا به همیشه وي. خبره باندې پوه شوي؟ نو سورت کوثر د هر ماسخوتن منځنه بعد چې کله سنت فرض سنت واجب پوره کی نو قبله ته مخ کی 21 ځل به سورت کوثر وي، او بیا په دې زړه باندې به چوف کی او لاسونو باندې بچوف کی او په سر باندې به راکاږي. الله رب ذوالجلال جل جلاله به حافظه مضبوط